الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. امید لرم تاسو به جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزه کوئ. دوستانو عبید الله چې تعلق مردان او نهم کلاس سټوډنټ او هغه ډېر زیات بے دردی سے قتل کړي دي. ولې قتل کړي دوستانو کدي بندزان خبرول غواړي مونږ چینل مخه سبسکرایب کې ټلې نشان د سوي چې مونږ راتلونکي ویډیو تاسو اسانه سملا شي. دوستانو عبید الله چې یو ډېر زیات قابل ماشوم او نهم کلاس کې سبا کې تعلق د مردان نو دوستانو هغه ډېر زیات بے دردی سے سکول نه واپس راغلی نامعلومه افراد قتل کړي دي. قتل نه بعد فرار شوی دي. دوستانو لا هغه قاتلان چې دی هغه گرفتار شوی د پولیس لګیا د چاپی وای. دوستانو یا پرې دی پرې کې اس پته هند کې اس باره کې نه لګیدل ولې قتل شوی دی. اوبویسلی چا زور به چانه استلوي وي کدا شي سپلار خبره چا باندې باندې لګیدل وي کتره خبره یا فرور خبره چا باندې باندې لګیدل وي. هغه چې هغه واقعي کې چې د ماشوم قتل کړي دی هغه باره کې ماشوم قتل کړي دی دا سوچ نه دی کړي چې دا ماشوم دی دا یا اس باندې نه پويږي دغه موږ څه زیاتې نه دی کړي که زیاتې کړي دغه مشرانو به کړي نه موږ ته دا ضرورت نه چې موږ د ماشوم قتل کو. یو مور چې دا غیګه چې دا کنه دغه اوجاړه کړه هغه غیګه دغه فانه کړه. دوستانو هغه باندې په دې ټیم کې ستريږي اور هغه پلار باندې په ستريږي. دا یو ځان ته سوال ده خو موږ کې د نفرت دومره زیات نفرت رغلی کوم ځای نه ده. موږ معاشره کې د نفرت ویلې پیدا کړي ریس پریز موږ دا نه ګورو چې خزه د ماشوم د 2 کالو د 3 کالو د 8 کالو د 15 کې سبا کې سولرم کې یا زنا وسو کو یا قتل کو. دوستانو تکلیف کو ملاويږي کنه از معاشره کې موږ د باره کې سوچ وکړو موږ ته لګون سوچ پکار دي چې دا سو د کوم عناصر دي چې د موږ الوا چې د قتل کېږي نه حق قتل کېږي دا ولې موږ داسې کومې ګناهونه کړې دي. موږ ته الله پاک نه استغفار ضرورت ہے. استغفار وکړو چې د موږ چې کوم ګناهونه بوج ده دا ختم چې د موږ الواد باندې چې کومه سختی تیریږي هغه ماشوم په زړه باندې بس تیر شوی یو الله ته خبر ده. دوستانو که موږ د ویډیو مخه خوښ شوی نو موږ چینل مخه ته سبسکرایب کړئ او کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ. والسلام.